الله الرحمن الرحيم. باب إذا حضرت في شهر فلا تحيني وما يصدق بالتوى في المحيط والحمل لما يمكن من الحيض بقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ويذكر هذه وشركين إن جاءت بكلمة بطانة أهلها أن يضاهره أنها حاضت صلاة في شهر صدقت وقال أعطاه أخبار ما كان فيه وقال إبراهيم وقال الله الحيض يوم إلى 15 وقال الله كبيرنا به قال سألت بسير عن المرأة بعد كلها ب5 أيام قالت لسواء بذلك. جناب مولانا صاحب دا یو بل خبره کوي چې د یوې ښځې حیض راشي په میاشت کې 3 حیضونه راشي. دې کې د امام بخاري رحمت الله علیه غرض څه دی لږ ځان ته پوهېږه. غرض د امام بخاري رحمت الله علیه د انعقاد د باب نه دا دی چې د عدت په باب کې د حیض او د طهر په باب کې د ښځې قول حجت دی. بس چې ښځه ووایي چې زما 3 حیضه پوره شوي دي او زما عدت پوره شوی دی به تتبع او تفتیش مه کوه، د ښځې قول باندې اعتماد کوه. دې نه خو هغه خبر ده. اوس مولانا صاحب ځان پوه کړه، لږ تفصیل درته کوم، دا ځای دې لږ ګران دی. که یو ښځې ووایي چې زما عدت پوره دی او دونه موده یادوي چې په هغې کې په عادت او په عرف کې عدت پوره کېږي هم، لکه 3 میاشتې تېرې شوې، 3 نیمې تېرې شوې، 4 تېرې شوې، دا مطلقه ده او دې وایي چې زما عدت پوره شوې، نو په 3 میاشتو کې عدت پوره کېږي. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. ٹھیک شو؟ نو بې د بینونه او بغیر د څه حجت نه د دې ښځې قول دلیل دی. که د ښځې داسې موده ذکر کړه چې عموما پکې مزید عدت ممکني د عامو ښځو د عدت ته تېرېدو برابر موده یاده کړي، نو بس قول د دې حجت دی بلا بینه. او که داسې موده بیان کړه چې د عامو ښځو د عادت نه خلاف وي، خو یاره عدت تېرېدل پکې ممکن وي، لکه دې 2 میاشتې پس راله او دې وایي چې زما عدت پوره شوې دی 2 میاشتې پس، نو اوس په 2 میاشتو کې عدت ممکن دی چې تیر شي، خو د عامو ښځو موده نه ده. د عامو ښځو عدت په 3 میاشتو کې پوره کېږي. نو بینه ته وغواړه. نو که بینه پیش کړل چې او دا زما بینه دی او دا زما ګواهان دي، هغې وایي چې او عدت یې پوره شوی دی، ولې کېدای شي بل مېړی خوښ یو ځل ورسره نکاح کول غواړي، انسان دی که نه، شک دی پې. نو بینه پیش کړه، نو که بینه وایي چې او عدت یې تیر دی نو قول حجت، او که بینه پیش نه کړلی شو نو بیا قول نه دی حجت. او که داسې موده یاده کړي چې په هغې کې مسجد عدت بالکل ممکنه نه ده، لکه دا یو 15 ورځې پس راشي او دا وایي چې زما 3 حیضه پوره دی عدت مې تیر دی، نو په 15 ورځو کې امکان نه لري، نو که بینه پیش کړي نو قول حجت نه دی. یاده به شي څنګه شوه؟ که داسې موده ذکر کړه چې د عامو ښځو د عادت برابر وه، نو قول حجت دی بلا بینه. او که داسې موده ذکر کړي چې د عامو ښځو د عادت موافق خو نه دی، خو مزید عدت پکې ممکنه وه، نو قول حجت دی، خو بینه به د قاضي غواړي، ځکه احتمال د دې لري چې عدت یې نه تیر او بل مېړی خوښ دی ورسره نکاح کول غواړي. او که داسې موده ذکر کړه چې په هغې کې موده کې عدت تېرېدل ممکن نو بیا عند الکل د دې قول سره د بینه معتبر نه دی. خو بینه څه معنی؟ بینه دې نه څه خبر دی؟ چېرې دی ځکه دا خو د حید او د طهر خبره ده، نو دې نه بینه څه خبر دی؟ بینه دا چې دې داسې کسان براولي چې هغې وایي چې او دې ښځې څه موده مونځ نه کوو، مونځ یې نه کوو، بیا شروع کوو، نو بیا څه موده مونږ لیده چې مونځ یې نه کوو، نو بیا شروع کوو، نو بیا څه موده مونږ لیدله چې مونځ یې نه کوو. دا به دې څوک خاص اهل چې کوم دې سره په کور کې دننه دي، هغې به دې خبرېږي، یو سړی 2 سړي یا یو سړی 2 ښځه، هغې به د منځونو نه معلوموي او د ښځې پته لګي یا په روجو کې پته لګي یا په منځونو کې پته لګي، نو بطانة الاهل به ګوی ورکړي چې دا مونږ لیدلې ده چې 3 ځله په داسې حالت راغلی چې منځونه یې بند کړي دي یا روجې یې بندې کړي دي، دا حالت باندې مونږ دا لیدلې ده، دې ته بینه ویل کېږي. اوس مولانا صاحب
یو مسله پیښه شوه په دې خو پېښ شوې که نه نو غرض د امام بخاري رحمت الله علیه څه دی چې د عدت په باب کې د ښځې قول معتبر او د اعتبار درې صورته درته مه ووي په اخري صورت کې بلکل معتبر نه دی ځکه موده کې عدت تېرېدل ممکن نه دي او په لومبي صورت کې بې بینه معتبر دی ځکه دا موده د عامو ښځو د مودې برابر او دا بله چې ده چې ممکن خو دې پکې خو د عامو ښځو د مودې برابر موده را نه ذکر کوي نو بینو سره معتبر اوس دا ورته وایي اذا حاضت فی شهر ثلاثه حیض چې دا ښځې حیض راشي په میاشت کې 3 حیضه نو عدت یې پوره شو یعنې یو میاشت کې عدت پوره شو یو کې وسین پوره کېږي او واقع داسې وه چې شریح د حضرت علی رضی الله عنه قاضي قابل قاضي تابعي دی اشنا خدای پوهه ورکړې ده د حجاج ابن یوسف د زمانې پورې قاضي پاتې شوی حضرت معاویه صاحب هم دې لړ نه کړ د یزید زمانه کې مو خو بیا د حجاج ابن یوسف زمانه کې په خپل استعفا وکړه هغوی لړ کړی نه استعفا وکړه د کوفې قاضي یعنې دارالسلطنت قاضي هغه وخت دارالخلافه کوفه وه نو دا علي صاحب سره خوا کې ناست و سره او دې کې یو ښځه راغله ښځې ورته وې چې ما د خاوند طلاق را کړی یو میاشت مخکې او زما میاشت پوره شوه او زما عدت تېر دی زما میاشت پوره وه او زما عدت تېر دی زه بل خاوند سره نکاح کولی شم که نه چې دا خبره وکړه نو علي صاحب شریح ته وې شابه دا فیصله زما په مخ کې وکړه زه ځم خو زما مخکې دا فیصله وکړه چې دې څنګه کې شریح هغې ښځې ته وې ویلار شه او بطانة الاهل خاص د کور خاوندان چې تا سره اوسېږي هغې کې یو 2 ګواهان راوله مقدار د شهادت ګواهان راوله چې هغې ګواهي تاله ورکړي چې دا مونږ 3 ځله په عدم د صلات یا په عدم د صوم لیدلې ده نو بیا دې قول ور څومره عجیبه خبره وکړله یعنې څه چې په میاشت کې مزید عدت خو ممکنه ده لیکم درته په میاشت کې مزید عادت څه ده ممکنه ده خو دا عادت د عامو ښځو د عادت خلاف دی نو چې دغه عامو ښځو د عادت خلاف شو نو بینه پکې ضروري نو علي صاحب ورته وی قالون انت قالون خو خيار ته وي ته ډېر خيار سړی ور علي صاحب د دې خبرې رد نه نو اوس به موږ دا خبره وکړو چې اذا حادت فی شهر 3 حیض دا څنګه جوړیږي د میاشتو کې په یو میاشت کې 3 حیضه څنګه جوړیږي نو زه درته لیکم ښه لږ ماته متوجه شه ماته لږ متوجه شه تاسو خو یو مخکې دی ښه نو به شي لږ صبر کوئ اوس به اسانه شي
تاسو لا به نه پوهېږئ صبر کوه ښه اوس به پوه شئ خبرې مه کوئ بیا ویلو کې خیر بس ته خود وای چی اسمش مولانا صاحب دا یو جدول ما تاسو له جوړ کو په دې جدول لږان کوي دا لاندې دا هغه وخت چې د خاوند د خدای طلاق ورکړي قرماولی کې وقت وقوع الطلاق وقت وقوع الطلاق یو ټیپ دونه پکار دی چې دا خاوند د خدای په کې طلاق وقت وقوع الطلاق دا یو دا دوی مې هدا ویلي روبه هدا بیا ورپسې طهر راغی طهر ویلي بیا ورپسې حیض دویم راغی بیا ورپسې طهر ثانی راغی دا ټول بیا حیض ثالث دی بیا طهر ثالث په دې جدول کې شوی یو خدا مسله دویمه مسله دا ده چې زموږ په نس عدت بالحیض دی یاد دی او د ائمه ثلاثه په نس عدت بالطهر اگر چې امام محمد رحمت الله علیه قول مرجوع الیه منصر دی خو خیر امام شافعی رحمت الله علیه مسلک پر مخکې دی یو لحظه نه یو منټ وای تو 15 منټه ولا 2 منټه ولا 3 منټه ولا ګنټه ولا څه دې دې کې ولا طلاق چې طلاق یې ورکاو نو فورا ورته هیر راځي امکان لري ولکه 15 منټه پس 10 منټه ګنټه پس نیمه ګنټه 2 ګنټه پس هیر راځي د شافعي ته په اقل مدد خیر یو ورځ او یو شپه یادي
نو یو ورځ حیض راغی ممکن شي بیا ورپسې طهر راغی نو د شافعي صاحب په نظر اقل مده د طهر 15 ورځې یاد ده تمام ده د شافعي صاحب اقل مده د طهر څو ده 15 ورځې نو 15 ورځې طهر بیا یو ورځ حیض اقل مده د حیض بیا اقل مده د طهر 15 ورځې نو عدت د اخلاص شو ولې اخلاص شو ځکه چې شافعي صاحب په نظر درې طهر پوره شوي د هغې په علت بل اطهار دی یو هغه طهر چې طلاق پکې واقع دی یو هغه طهر چې طلاق پکې واقع دی د دویم طهر شو د هغه په نظر د څو شو دریم طهر دا یو لحظه سره اصلي ما واغسته نو دلته قصه خلاصه شوه نو د شافعي صاحب په نظر درې عدتونه یو دا لحظه شوه یو دا طهر یو دا طهر نو څو شو 15 دیرش یو او یو دوه ورځې دوه دیرشې او دوه لحظې د ده په نسبت باندې عدت ممکن شو په 2 دیرشو ورځو کې په 2 لحظو پوه شوې که نه اوس راشه د احمد بن حنبل په دې لحظه کې خو طلاق راوړ په دې لحظه کې طلاق راوړ د ده په نظم اقل مده د حیض یوم ولیلة ده ما ویلي درته او د ده په نسبت باندې راجح قول چې ابن قدامه حنبلي په مغني کې لیکلی دی چې طهر څو ورځې بیا د ده پکې اقوال نور شته او ما ویلو چې ابن قدامه حنبلي مغني کې زیات لیکلی دی بیا یو ورځ حیض راغی بیا درې ورځې طهر د په نظم ما هغوی سره ملګري کړ اگر چې یو قول کې دي مونږ سره ملګري چې عدت بالحیض دی ما هغوی سره ملګري کړ نو دا یو طهر کې چې طلاق ورکړو دا یو شو دا دویم طهر دا دریم طهر ویا عدت چې تام شو عدت دا لحظه سره مې احتیاطي واغښتا نو څو شو 14 او شو دا 28 شو یو لحظه 28 یوم 2 لحظې عدت پوره شو اوس راشه مولانا صاحب د مالک صاحب په دې لحظه کې مطلع شو ٹھیک شو د ده په نسبت باندې په اقل مده د حیض کې 3 قولونه تاسو یې ما ویلي وما في ذلة كم راجح قولي في ذلة زياد بوائے راجح قولي في ذلة نو في ذلة حيث يوجه بیا دې لحظه د دې په نسبت باندې خو اقل دا حیض لا اسم حدری تا یاد دې اقل دا حیض د مالک په نسبت باندې اسم دا اقل د طهر خطا شو اقل د طهر د دې په نسبت باندې اس حیض نشتا اس حد نشتا نو څه شي شو او دا په اقل د حیض د حد نشته دا طهر ما یاست اقل د طهر د په نسبت دلته نو ګوره یو لحظه طهر شو بیا پیدل بیا حیض شو اکثر مده د حیض د په نسبت دلته بیا اقل د طهر د په بیا یو لحظه ده نو ګوره دلته کې دا یو لحظه د عدت د په نسبت پوره شو دینم ته طهر وای چې طهر ثانی د طهر ثالث نو درې لحظې شي او پیدل د په دیر او درې لحظې ٹھیک شو صاحبین راځه دا مصاحبین سوي د صاحبین په نسبت باندې دې کې طلاق ورکړ اوس حیض اول د دې خطا شته ورته دا د صاحبین نه دی دا د چا دی دا تین دی دا ورته ورته بس نو بیا ته پوښتې اقل مده د حیض سودی درې ورځې اقل مده د طهر سودی پوښتې بیا اقل مده د حیض درې بیا اقل مده د طهر 15 بیا اقل مده د حیض درې نو زموږ د عدت پوره کیږي نو پېښ درې حیضونه شو دا یو حیض دا دویم دا درې نو څو دي جوړ شو 15 دیرش او درې او درې او درې نه نو نه دیرش او څو لحظې دوه درې نه دوه نظام سعودي تاسو درې تاسو خدای په پاسه ده نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دوه قول دي یو قول د صاحبین حسن بن زیاد ته نقل کړي روایت حسن بن زیاد ده او بل امام محمد نقل کړي نو حسن بن زیاد دې کوم تخریج کوي دې راځي چې وي طلاق ورکړو نو اکثر حیض شي
دا حیض کم موده اخیستی دوه دا کوي دا اکثر او دا طهور اقل بیا دا حیض اکثر دا بسی بیا دا طهور سو اقل بیا دا حیض اکثر او بدلی دری حیضونه پوره شو یاو دوا دری لحظه نو پینزل لس دیر شو او لس دیر شو شپیته شو او دو لحظه شپیته او دو لحظه او دا امام محمد تخریج کرده دیگه لحظه دا اگر دا حیض عام و خضو عادت اغشته ده اغوی دری نالی که اقل ده صاحبین اقل اغشته ده اغوی اکثر نالی دا عام و خضو عادت سو ده پینزه ده او پینزه لستهور بیا پینزه عام عادت دا خضو بیا پینزه لستهور بیا پینزه یاو دوا دری حیض کنه دیگ شو نو پینزه لست او پینزه لست دیر شو او پینزه لست رسو شو پینزه سالوه او یو لحظه اس مولانا صاحب دیده که کتدا کارو که دا وقت و قول طلاق خدای بانده طهری اول دیگه دیگ بشی که بیا تا تا مسئله سانه چی که دا ہوئی پنید بانده عدت دلتا پورا کی تا تو کوئی که دلتا طهری اول دیگه طهری اول او تا طهری ثانی کا دا بل طهری ثانی کا او دا طهری ثانی نه ثالث جوړ کا چې دلته کې پته تاسو له دې دانی باندې علت خلاص شو او دا طهری ثالث په طهری رابع کا اوس پوه شئ ها اوس مولانا صاحب د شافعي صاحب په نسبت دوه درته نو کسر دوه حذف کړی د میاشت په دا په دې ښکار نه یو میاشت پوره شو د احمد په نسبت بالکل خلاص ده او دا مالک پر دې ټیک کړی په دې ماشاءالله او دا صاحبانو پر دې باندې به وځه کسر حذف کړی یو کم دې او دا امام سے پر دې اړ جوړیږي نه نو سبا امام سے وہی تاسو فرضی جوړ کړی دی ته ورا سوچ پیوکا وی فرضی جوړ کړی وی دا ممکن نه ده چې یو خدای دې حیض اقلی او طهور دې مقل شي تب دنیا کې ویني کی ته فرضیات جوړ کړی امام سے وای ور خبره درست ده دا ممکن نه ده دا قانون دی چې دا کمه خدای حیض کم ویني طهور دې او چې دا کمه خدای حیض زیاتی طهور کوي نه پېږي په خبره دې ته فرض نه لري جوړ کړی ول مدد ته مشرح کړي امام صاحب وي فرض نه جوړو فرض بدن جوړو لکه صاحبانو فرض جوړ کړی چې حیض اقلی شابه طهور بسی تو قانون داسه چې دا کومه خدای حیض کم راځي نو طهور زیات او چې دا کومه خدای حیض زیات راځي طهور شي دا قانون دی نو ځکه امام صاحب دلته کې لس ورځې حیض اغشته دی زیاد رشتے اکثر رشتے طہور کا اذا کمی حد طہور کمی ہے بے جاتی یہ ہے جاتی طہور بے کر اس پر دی جوڑو بھی امام سے بدت تدریب ہوئی کہ قد خدا ہے دری دو دری جوڑ کم اور اذا سے دانا ہوئی گئے تو سو پیش ہوئے گا نشو دلتا کتا خرا حیض رشتے شاکی چہتا ہوئی نو طہور مقل دے حیض ان کا معاقض دا ممکن ہے نا لیکن ممکن ہے خدا دا خد پا عادت کی نکی چې کومه خدا حیث کمی نو طهور کمی زیاتی نو دلته کې احمد هم حیث کم غشتره شی پکې جوړ کړی دی او دلته کې مالک صاحب هم غشتره چې اقل غشتره طهور اول او حیض چې حیض زیات نو طهور بیا کم راځي کله کپیږي کنه ورته کې ساغشتري اقل طهور غشتره او اقل او اکثر دا حیض دا پر نسبت سوده امام مالک رحمت الله علیه بیا څه گزاره کړی څنګه گزاره کړی چې حیض زیات غشته او طهوري دا په پولیس پاسانه جوړي څنګه جوړیږي اسانه هغه با حیض د تسوکی یو لحظه حیض یو لحظه کی طهور به یو لحظه نو ټول یو لحظه دوه لحظه درې څلور پنځه لحظو کې ټول خلاص راځي 15 منټو کې په 15 منټو کې عادت خلاصيږي هغه په پیارو کړه دا څه وي مو هیڅ بیا راځو نه او پیارو کړه چې هیڅ بیا نه ممکن نه راځي نو په دې نسبت باندې یو ځای راځي بهر کې کوي کې صاحب یو قرار راځي حیث کې اقل او په طهور کې مقاله راځي کوئی کی بخبر صاحبانو
ټولې عقل دا ممکن نه دی ټول عقل یو عقل بل بدیالي نو اوس په حال کې په هغوی باندې اعتراض راغی په ناراضي په صاحبین هم ناراضي کسر په حضرت کې او په امام صاحب راځي امام صاحب څه جواب کوي ګور ها بعض حضرات وایي جواب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بعض حضرات وایي وی دا امام صاحب دا کوم خبره کړې ده د قضا سره متعلقه کړې ده چا سره د قضا سره که قاضي فیصله کوي نو داسې به کوي یو دانه چې یو زیات یو بل کمي قاضي چې فیصله کوي داسې باندې کې دواړه دي کمي اب یا دواړه دي زیاتي اب څنګه فیصله کوي یو زیات او بل کم لیکن دیانتن ممکنه ده چې راشي خدا جواب کمزور دی ښا دا امام صاحب چې کوم خبره دلته کړې ده په څه باندې بنا کړې ده دا قضاءن د دیانتن امکان لري یو کم اغر صاحبین واخله لیکن دا خبره ټیک ځکه نه ده چې قاضي شریعه چې دا خبره کوله نو قضاء نه کوله مجلس ته قضا کړه در حقیقت کله جواب دار چې قاضي شریعه چې دا خبره وکړه نو هغه تعلیق بالمحال وکړه هغه خدای ته داسې خبره وکړه چې خدای پلان دا گواهان نشي پیدا کولی هغه خدای ته لار شه او په خپل عدت ته گواهان راولو گواهان خو نه دی راغلی څه مطلب دا چې ته پورا کول نه شي په میاشت کې نه پوره کېږي او کته میاشت کې پوره نشي گواهان راوړل او کدا څه ولا کله چې نه پوره کېږي نو ممکن د خدای وته نه پوره کېږي مباحثه وشي وشي گواهان راوړل نو داسې گواهان نشي پیدا کول ولې نشي پیدا کولای څنګه پیدا کی چې یوې ودی منځونه چې ته پته نه کیږي دې کړي دي کنه دي کړي چې 15 شپږ ورځې منځ نه کین د کور خلکو ته پته لګي چې 15 پیدا چې دا څور ته ویل کېږي یو ورځ منځونه کې یو لحظه یو اونکی منځو کې دې ته څه پته لګي دلته یو ورځ خیر دی نو یو ورځ څه پته لګي یو ورځ منځونه چې څوک نه خبري نه دلته یو ورځ منځونه څوک خبري او د مالک ته پنځه ته یو لحظه دی نو د یو لحظه چې تاسو پته لګی دي مونږ کړی دی اوهو دلته بس ثابت دی چې پنځه لحظه نه لري یو لحظه کړی دی نو د لحظه څه پته لګی دا ممکن وایي په خبره نو حاصل د مسلې خپل جواب کوي او شو چې شورح قاضي دا فیصله په حضور د علي صاحب کې وکړه د په کومه طریقه وکړه یو تعلیق بالمحال وکړه اوس که خدای گواهان راوستي نو بیا ول حجت او د خلاف وته پته و چې دا نشي پیدا کولای په یو میاشت کې ممکن نه لري چې تیر شي نو ورته پته چې نشي پیدا کولای دا څور پسې شمولانا او ما يصدق من ساوة الحي والعرس اذا حادث طبيعه بلغه اذا خدای دمو بلوا رستو بولی کې خیر ده او سبق ته متوجه شي رستو بیا په پکې وږي کې اذا حادث حيض راشي دخل في شهر فميات کې 3 ايام او باب ما يصدق باب ما هذا دفاع اذا حادث يصدق چې تصدیق کېږي رخذ في الحيض والحمل لکه دینه هغه خبرې مونږ څه خبرې یو نو خدامو چې د ما حیض درې پوره شوی دی نه دی پوره او د حاملې ما ځکه چې د حاملې عدت وضع د حمل دی ابا غوي او فيما فهغه مدت يمكن چې ممکن من الحيض اوس پېښ وکنا چې ممکن او که ممکن ني نو که بینه امراولي نو پروا نشتا فيما فهغه مدت يمكن چې ممکن من الحيض من مدة الحيض مدة الحيض کی مضاف مقدر کا بیان دماده لقول الله تبارك وتعالى دلیل ورتوی امام بخاری ولا يحل لهن حلال ندی خضر ان يكتمن کی پٹی ما خلق الله في ارحامهن رحم کیسے چه دے حیض وینا دا پکې ولد دے پکې دا حیض وینا پکې پټای بنا نو جار کله خذو تی پټاوې ما دې نه سمالو کی اظهار یو کې نقول دخل په قول اعتماد دی دخل په قول اعتماد نه ویلې به وی چې اظهار کوي حلال ندي دا ولا حرام دي چې پټای مخکار دي چې زما ته حیض کول دي او خکار دي چې زما په بچي په خېټه کې بچي دي ويذكر عن علي وشريح دا علي او شريح نه دا منقول دا ان جاءت ببينات راتل لك دغه ببيناو من ببطانه اهلها او تدير اهل رازداراني بات سوکن خبرېږي او ممن اغه یرضا دینه چې دین مرضی وي یعنی عادل وي دا پکې شرط چې ان حادث ثلاثه فی شهر مصدقه دا یذکر لفظ دی دا څه نه دی دا د یذکر اصل اغه دی اصل څه دی اغه دې کې ماده کومه قصه وکړه
او یا بدا کما چې ان جاءت ببینه صدقت او بینه نشراوت له جاءت ببینه صدقا خو بینه نشراوسته وقال عطا اقراها ما كانت وقرا اغلی ما كانت چی دی یعنی دا عادت باندې خبره بنا کړه ما كانت حيزن اغلی چی دی یعنی عادتا وبه قال ابراهيم النخعي وقال عطاء الحيض يوم الى 15 هذا عطاء قول خطا بعيد بمحجة نري وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بين أبني بعد قرئها فز حيزنا بخمسة ايام في زورده اذا حيزنا في زورده فسوين اولدلا بعد قرئها نسبشي قال النساء اعلم بذاك خذ بدي خپويږي حيض بد شو د عادت مطابق نو پینځل ورځې پس بیا راغی حيض بد شو نو پینځل ورځې پس بیا راغی الناس اعلم بذلك خذ بدي خپويږي څو وینه نه پتا ولګي وینه نه پتا ولګي نو کو وینه توروا او یا سروا نو حيض بي او کو وینه د تور سرینه علاوه بیا بسي استحاض بي در شافعي احمد مذهب دی لیکن مولانا صاحب لک پیدان په کې خبر آسان شي زموږ د امام صاحب پنځه په حیض برف د عادت مطابق او بیا وینه را لسب کېږي حیض د عادت مطابق بن شو نو کوینه په لس ورځو کې دن نرالا ورځو کې دن نرالا دا به حیض او کله لس ورځو نه پس رالا لکه پینځر ورځې حیض او د حیض نه پس پشپګم اورد رالا نو سوی زور دی فیغی سرنا یولس نو بدا دا مستحاض دی الک اللہ اکبر پوئیگی کنا داسه چی چو استحاض دی لس رضی بس دا استحاض شو او کوی نا دی پا پینزه ببند و پاتم رالا نو منگو چی عادت بدل دی نو تر دا لسو روزو پوری سو پوری لسو روزو پوری بدا منگا حیض شمیرو او اغب تخر متحلل بین الدمین په دم کې حساب کو باقی به استحاض کو او کبه پینځم ورځ بند شو او پینځل ورځې پس بیا حیض وینرالا نو دا بیا دویم حیض دا پینځل ورځې طهور په ځکه سرور پینځل ورځې طهور کېږي نشي زما خلاف شوا وبه قال حدثنا احمد بن رجاء قال اخبرنا ابو سلمة قال سمعت بن شهاب بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اصوم تیر شوی دی حدیث فلا اطهر مدة مديدة افادع الصلاة هذه شكو فقال لا مبرد ان ذلك عرق هلك يا دي انما ذلك دم عرق ان شقا شلیدلې ما د تدری وجه ویلې او حدیث مې درته ویلو د دار قطنی کستاسو یادي انما ذلك عرق او ركضه من الشیطان او داء عرض لها تطبیق روایتو من پدې کړو روایتو کې درې قسم دي نو درې حالات دي ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيدين فانداز اخر وقت چې ستاسو مخکې نه حیضات پاره کې دا زموږ دلیل شو چې رسول الله مبارک بنا پلون او نقل بنا پچا باندې کړه فعادت کنا لون لا اعتبار وی امام صاحب دلیل دادي بیا به تاسو کو چې ستاسو نه څنګه دي تاسو پکا تاسو دې نو کو ثم اغتسلی ګوري بخاری کې اغتسلی ترمذی کې نو مې په بل روایت کې شتا وصلی مسکوا شابه نو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سچو مناسبت معلوم شو کنا ادا دعی الصلاه قدر الايام التي كنت تحيدين یعنی خد الاعتبار وکړه چې ستا قول معتبر ستا قول تا ته ټول پورې اندازه ده شابه سفرت او قدرت په غیر د ایام د حیض کې لګ مولانا سے ما تا ګورا مدا امام شافعی او د احمد ابن حنبل پر یو قسم د ممیزه مې ویلو ما ویل چې الوان د حیض پک دي سواد حمرت سفرت قدرت قدرت قربتی د امام شافعی او د احمد ابن حنبل پر باندې سواد او حمرت دا د حیض دی باقی استحاض دی د امام مالک سے پر سواد حمرت تربت سفرت قدرت د حیض دی باقی استحاض دی دا خو یو شوا اوس بل دی راشه چې تبید بالله له اعتبار شته کې نشتا مونږ بالکل نه ورکاو مونږ وایو دا عادت له اعتبار او کو عادت د دینه یېرو نو غالب ګل له اعتبار
او که غالب ځنې نه کېده او شک و د هغې صورتونه درته ویلي دي که شک په دخول کې و نو وضو لوقت کل صلاتین به کوي او که شک په خروج کې و نو غسل لوقت کل صلاتین به کوي خو موږ تمیز د اعتبار نه ورکوو زمونږ بالکل مقابل کې مالک صاحب دی هغه عادت له اعتبار نه ورکوي هغه تمیز د اعتبار ورکوي تمیز بالله او که بالفرض تمیز دا وی ډېره کمه ده نه پیښېږي خو که بالفرض تمیز ممکن نو بیا به عادت ته ځو بیا ضرورت دی تاسو پوهېږئ بیا به عادت ته ځو بلکې بیا مغه عادت له نه دی خو بهر کې بیا به عادت له دی داسې به شو او پنځ د امام شافعي او د احمد ابن حنبل هغې دواړه دلته موږ سره متفق دي که دا معتاده و عادت ممکن و بیا تمیز باللون اعتبار نشته او که معتاده نه وه مبتدئه وه شابه مبتدئه نه سوا مبتدئه وه یا معتاده وه خو ناسیه وه درې قسمونه چې ما ویلي معتاده وه خو څه شي شوه ناسیه شوه نو بیا هغوی څه کوي هغې بیا تمیز باللون له اعتبار ورکوي هله چې عادت ني او که دواړه برابر قومي عادت او قومي تمیز باللون او دواړه یو بل سره فرق کې راغلی بیا به څه کېږي نو بیا امام شافعي د مالک ملګری دی تمیز باللون له اعتبار وکړي او امام احمد د امام صاحب ملګری دی عادت له اعتبار وکړي پوهېږئ په خبره د هغوی دلیل سو ما ویلو په ابو داود کې روایت دی فإنه دم الحيض دم أسود يعرف الله أكبر دم د حیض دم اسود يعرف ابو داود کې شتا لیکن ما ویلو چې هغه روایت مسترب دی مسترب دی او یو روایت دا دی دلته سوي اوس به تیر شي ما ویلو د ام عتیه كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا كنا لا نعد القدرة والسفرة دا زمون دلیلو نو امام بخاری په دې کې تعویل کوي دی وی دا قدرت او سفرت د ایام د حیض نه علاوه څه شی نه دی په ایام د حیض کې شی دی وی البته او تا تقدیر لګاو دې تطبیق راولې اصل کې دې جواب کې تطبیق راولې چې نه نعد القدرت او سفرت شیئا او کتابه چلته د عائشه روایت ته الا تعجلنا پرون تیر شو حتی ترین القصة البيضاء چې رنگ لاړو اعتبار نشتا نو هغه وی چې نه هغه رنگ له اعتبار نشته بغیر د ایام د حیض کې دی د دې حدیث نه هغه غوي او چې رنگونو له اعتبار د ایام د حیض کې دی دا دې تخفل تعویل کوي مونږ وایو چې لا نعد مطلق د المطلق يجري على اطلاقه دا ما دلیل دی قیدونه پکې ملګاوه او پرون ما بل روایت تا عائشہ صدیقہ او پکې نور بل روایت هم تیر شو کنه د زید ابن ثابت د لور تیر شو چې ما كان النساء يستعن هذا وعبت عليهن دا غیدا څه نه دي کړي زو سر پسې شاه او دې قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا باب علم الاستحاضة وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر بس اوس خلا دا استحاضه عرق راګه ختم یو عرق نه عرق راګه څه مطلب اداره ګوشلېږي کله کله شابه وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا مالك بن اسحاق ما ویلو چې استحاض کوم نه راوځي نو علماء لیکي چې دم يسيل من عاذل امرأة لداء بها د عاذل د خزنه اوزي د بیماری د وجنا او مشا ولی الله صاحب سویا هغه وی چې نه محل د دوارو یو دی او ما كان معتادا وتبعيا فهو حيض او چې کوم غیر معتاد او غیر طبيعي غیر استحاض وي یو نقطه خارجي بلوي دی عاذل دی رکت عاذل ولی وي عاذل پزال سرا رسوایی و ملامتیا تا وی تا دا متنبیلون بے شعر دی عدل العوازل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه ما وی خلق ملامت کوي متنبی وی چې دا محبتونه ولکه نو هغه ملامتیا د کېغله کې چا پیره دا عشق میان د لکه دا ملامتیا نه ورسي عزل العوازل عوازل هغه خدای چې ما ملامت کوي حول قلب الطائه د متحیر زړه غیر چا پیره دی وهو الأحبة منه في سودائه نو ما ملامت کوي هغه نه ورسي نو عدل ملامتیا ته وي نو دا وینا سبب د تلوم د خدای دا سبب د تلوم د خدای دا ولی خدای ملامت یې لګا
کور کې ملامتای ځکه چې دا وینه بیګي دا خامخا په لختي کې څوک ویني هغه لختي کې نه نو کپړه چې وینځي نو هغه څوک ویني دا هډېری یا کپړه چې وینځي نو اکثر په ملي واچي او کېدو تا مخالف په دې غریب ډېر ملامتای د حیض هغه قصور ودی ولګا ویني هغه کې گزاره کیږي او په ټول خلک پیږي نو خلک بدګمانه چې جوړ حیض راغلی دي نو ځکه عازل وته وي او شاه ولی الله صاحب خبره مې درته ذکر کړله زو تر پسې وقال لدي غريب استحاضه عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا علم فكانت تغتسل قل إن شقا شابسي يا دم عيلتين ها فكانت تغتسل ما تغتسل تبذيك ویل چې نبی رسول الله وته نه دی ویل چې هر مانځل الله دا دې خپل سوچ کو چې راشه لام بمبا ولی ځکه علاج دی تبرید علاج دی ورپسې شه بس اوس یو بل خبره کې اگر چې خبره خو د کتاب الحج دا ودلته کې ځکه مناسبت چې د حج سره وروړي که یو خد طواف زیارت وکړو او دا غي نفس حج راغی نو یو بل طواف ته جاری ته طواف ودا وای دا واجب دی چې کله کلی تراځي یو طواف پکې عمره نه ده صرف طواف دی سعی وسره د صفا مروه نشته نو په دې د ټول ائمه اربعو اتفاق دی چې که خد ته حج یا نفاس راغی طواف ودا دي ساقط دی بس دې اس دم ور باندې نشته او که چرته بغیر دا حج او د نفاس نه یو سړی یا یو خد طواف ودا پرې خو نو واجب پاتې شو دم باور کوي زو سر پسې افاضه طواف زیارت ته ځکه افاضه واپس کېدو ته وي دا چې کله د مینا مزدلفه عرفات نو واپس دې طواف خلک کوي شابه عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حويه قد حدث حيض راغي قال رسول لعلها تحبسنا من ببندلينو دغه چې استاد دا اغلا خیال شو کې طواف زیارت نه لیکل او زیارت نه لیکل نو موږ ببندلو اوس وته موږ یې سال تاسو چې طواف زیارت نه کړي او دا حضور واستشي کول حیث چې ختم شي هغه نه پس بقي تاسو په جنجال وایي الم تكن طاف طواف نه لیکل ما كنا تاسو طواف زیارت قالوا بلا ولنا کړي دي طواف زیارت خو کړي دي بفخر جوزا طواف ودا ساقط شو تاسو په دې نه دا مسله معلومه شو چې طواف ودا د حایزینا ناقصه په قیاس کا ساقط دی او دا ته معلومه شو چې طواف زیارت ساقط نه دی تحبسنا نه معلومیږي خو مولانا صاحب یو ته بل معلومه شو چې رسول الله مبارک نه حاضر ناظر دی او عالم غیر دا خپل بي دا نه خبر عائشه وتعالى او چې عائشه وتعالى نو بیا مو ته پته نشته چې طواف زیارت پاتې دی او طواف ودا پاتې دی ویری په خبر پر کورانو بیا حالاتونه نه دي خبر نو ما د مخ کې ویلو چې دا کم ځکه کې پیشن ګویا راځي یا اخبار د غیب راځي یا خو جبريل خبر کړي غیب په پاتې نشو او یا کې جبريل نه خبر کړي په طریقه د معجزې سره دی او معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه چې کله الله غوړي ورته او خيو کې ولونه غوړي دی خيو شابه وبه قال حدثنا وعلي بن مسعود وعن ابن مسعود قال حدثنا وهب قال عن عبد الله بن طاووس عن ابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه قال رؤيت لحائض ان تنفر اذا حاضت او حائض راشي ها الا طواف زيارتي كريم يقول في اول امره انها لا تنفر ثم سمعته يقول محكوة حديث نور سيدري وحديث رسيد ها تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص لهن باب اذا رات محمد في مستحاضه طهور ويني طهور زمانہ چې دې عادت پوره شي نو بس اودلار د خپل منځونه دي کوي قال تغتسل وتصلي ولو ساعه من نهار اگر کله ساعت نهار وي الا ساعه من نهار وي دا ممکن نه کړه د خپل مذهبي چې اقل مدرت طهور څومره دا یو ساعت تاسو په کې په خبره دا د خپل مذهب وي وياتي هذا جو ہے اصل چې مسکین مسورات اعظم چې مسکین په خاوند مترتب شي لیکن ما ته وره امام احمد بن حنبل سوي المستحاضر وخاون الجماع بنکړي البته اذا طالت المده بیا خاون معذور بیا جماع کولی شي نو دا رد په مال احمد باندې جماع سره بالکل جائز ده شابه سي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها ما هو مولانا صاحب چې او د لامبي کې عادتي پرشي مونږ کوي ولو ساعه من نهار انفاق ساعه من نهار ولي وي اقل طهور په بندل سره ده نو ما کې دي شه د خپل مذهب
دا قول په حجت نه دی ابن عباس رضی الله عنه شابه اذا اخبرت الحيض فتعي صلاته واذا اخبرت فاصلي عن كتابه دا قدم دلیل شو شابه عادت باندې بنا شو ها وسنتها صلات عن النفساء على النفساء یو حرف جر بل په معنا راځي یعنی او طریقه د منځ دا سنتها ته سوال کوه چې دا ورستو کتاب الصلات کې خبره کې دا صرف دا نافسی ذکر دی نو جواب دا دی چې دا فردن للباب سره ذکر کوي یعنی واهم وهم کوي چې نافسه دا دی وخت دا مون نه کوي او کدا اوملام به وسلم ولا ورکه نو تطهیر نه راځي نافسی خو تطهیر نه راځي نو جنازه په منه نه جنازه په هغه چا کې غسل ولا ورکه او دې له غسل ورکه نو په لفاظ کې مړه تطهیر نه راځي امام بخاری چې نه مونږ خود ته کې هغه ونه کوي جنازه خود ته کې هغه حمله پرته را چې بس تنظیف یو کا ویلا بوا او جنازه په وکا شابه قال حدثنا احمد بن ابي سعيد قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبان حدثني وعن عاصم بن هويدا عن صلى الله عليه وسلم انه یو قدم لشو په بطن کې لاجل بطن لكن اي لفظ بخير کې یعنی بچی کې مراد نه ما فی البطن دي ماتت فی البطن في خروج الولد من بطنها فصلى عليها جنازه پیدا دی وکړه فقام وسطها یا وسطها نو دا تفصیل برازي خان دلته نه نو دا فصلى عليها جزء اول شو چې صلات علی النفساء او طریقې سره یې کوي نو ای مسله سوي اذا خذ میاش تبودريږي عجيزه تبودريږي مقعد تبع مخامه خدريږي او دا دلیل نسی دی اغي وسط وای اغي سوي وسط ما تاسو ته مخ کیږي چې متحرکها ساکن متحرکه ساکن او ساکنه متحرک اغي وسط چې وسط متحرک ته ساکن کا حقيقي یعنی عجیزه ده او مون وسط وای مون سوای وسط ساکنه متحرک د سر مخفوف او په هر ځای متحرک کا نو ظلم پکې راغی ورپسې شاه نور تفصیل بدلی وسط او وسط باب د جنازو کې راځي ها باب ترجمه الباب نشتا نو علماء متعدد بابونه خودي بعض علماء وی الحائض لا تقطع الصلاه کما کې حائض پرته یو ته مسکه نه قطع کوي یله خبر یاد ده امام احمد ابن حنبل سوی وی ادریس دون قاطع الصلاه دي یو خزدا یو کلب دی یو حمار یو خزدا یو کلب دی بل حمار او بعض سلف وی چې حائض جنوب نافذ قطع الصلاه راوي نو دلته کې په ترجمه الباب کې الحائض لا تقطع الصلاه یو دا باب شو او دویم باب څه شي چې المرأه لا تقطع الصلاه دا دویم کې المرأه لا تقطع الصلاه او دریم باب کې دما چې باب الصلاه على الحائض وقت صلاه على النافذ فصاو او باب الصلاه على الحائض استاذ حضرت کوم ترجمه الباب کې درې ورته معلومیږي دوسر پسې شه قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوان بن الشافعي قال اخبرنا سليمان بن شيباني عن عبد الله بن شجاع قال سمع ابو خالد بن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشه انها كانت تكون كذا حائضا من بينك ځان غایب فرض کو وهي مفترشه داو په بستر پرتوا مقابل د مسجد د نبی رسول الله مسجد نظر سجدي ښا معنا لغوي ده جمعه ته نو دکی زیر سجدی ته مخامخ کوما او علتام بموس ولا خبرتي په خپل مصلا چې سجده به کول اصحابني بعضو صوبه هذه عائشه مخکې پرته ده او موس کوي نو لومبه ترجمه الباب سوا او چې حایزه مون نه ماته مخکې پرته ده چې حایزه نه ماته نو غیر حایزه مطلق خذه په طریقه ولا نه ماته دوه ترجمه دي معلومه شي او درېمه ته معلومه کا د مخکې حایزه پرته ده او نبی رسول الله موس کوي دا خو جمع ده او که حایزه مړی الله اکبر که حایزه سي مړی نو مسکول شي مسوته کې نو چې دا دریم کوم ترجمه الباب دی نو هغه سره خاتمه د کتاب ته اشاره شوه چې حایزه مړی مر سره سره جون ختم شي کنه شي نو خاتمه د کتاب ته اشاره شوه دوسر پسې شو بسم الله الرحمن الرحیم کتاب التیمم هر کله چې فارغ شو امام بخاری رحمت الله علیه بس ایکم ہو گیا بس ایکم هذا بس بعض زنانو ماهواری پورشی بیا غسل کو کی
لیکن غسل نہیں کړي لکه بیماره ښکاره شي نو څه به کوي نو بس کده عادت نه پس راشي دغه مسله ما وکړه چې وینه راښکاره شي نو امکان د دې خبرې لري الله اکبر خبرې مکوي امکان لري چې عادت بدل شي الله سورو پر انتظار دي الله سورو کې دن بند شوا نربه کا الله سورو پورې بند شوا نو موږ بدا سے فرض کو یعنی عادت بدل دی موږ نه کوي او کدا وینه د الله سورو نو واوړې دا عادت نفس یکتونه منځونه نه کړی دا قضا به کوي دا بیا استحال دی خو په دغه خدای نه نیسی اگر عورت کا حیض 5 یا 6 दिन हो तो फिर भी किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वो तो अपने कमरे में नमाज पढ़ती है ذکر هما قوه کنا په تعلیق بالمحال جدا ته گوان را وستی نشي او خدای پویږي خان خدای پویږي خدان خلق غلی کی بچیم په مور پیږي خدان غلی کی سر خولیا نیلم پی پی ځان دا علیه السلام